نه ده لګېدلې. دا مې کلمه تېره کړه. زنانه دي سړي خو پرېږدو، زنانه دي چوک پړه لیکه، چوک هیډ ماسټرانې، چوک ډایرکټرانې، سړي بله ورځ یو راغی نو وایي زه له امریکې راغلی یم. انیف خان ناظم چې کوم ده دا ورسره ناست راغلی و د لوخیل ول. نو کوي چې ورور لړلی له امریکې نه. نو ما یو ویډیو کړی و مخکې پی ټي آی پاره اورسیز پاکستاني سته چې رایسو پی ټي آی امداد وکړي، چېرته پی ټي آی کینډیډیټ ته پینافلیکس جوړ کړو، چېرته چاکینګ ورته وکړو، چېرته دا وکړو. نو سړی کېناسته اوس ما ته یې ولي پاپا راکړه، وایي دا ورور ما ته راکړي دي له امریکې نه، دا تا سره امداد ده او دا تاسو یقین ومنئ. سړی پیسې ما ونه شمارلې خو لکه ډېر ضد یې وکړ. نو دغسې سړي له امریکې نه 10 لکه روپۍ لرلې وې او داسې ما زه په قسم درته وایم چې داسې ما ته تقریبا 200 مروت راغلي دي. 11 کسان داسې دي چې نه ما مخ لیدلی ده نه ما سره میلاوسلي دي، خو چا 5 لکه پرېښي دي، چا 10 لکه پرېښي دي او تلي دي. دا چې څوره ګاډي ما سره شوري که نه ورې ما خیال ده چې 100 ګاډي ما سره شوري. دا ټول مروت دي، تاتیزو مشران دي، دغو شاپخیلو مشران دي، اباخیلو مشران دي، خو 100 ګاډي ما سره مستقل شوري. دا 100 چې یوه ګاډي ته که ما 1 لیټر پټرول اچولي، ټول غریبان په خپله ګاډي یې دي، په خپله پټرول اچوي او توپک هم ولې چې موږ سیکیورټي حالات هم ټیک نه دي. نو یقین ومنئ ما دوره مینه د قوم ولیدله او د ولس چې دا هره ګټه خو خدای په لاس ده. خو چې کوم د قوم ما ته په دغه پرون سمره باز دلته ناسته تبې وه او دی غریب په دا تبې حالت چې به ما ګاډي ته به یې مشین اخیستی و مخکې وپرېده سیکیورټي پاره. 3 ورته مې ورته ویلی چې لاړ سه واپس تبه دې ده ستنې ولګوله. لکه یو نه فرید خان ناظم ناسته د تاتیزو چې د غزني خیلو سره 40 کاله 50 کاله دو کورنۍ تعلق راغلی ده او د نن وخت چې کوم د معمولي لونګۍ چې کومې دي په کروڑاو خرچ اسلی. نو دغه سړي چې کوم ده د پیسو هم لته والده او چې دا کوم ما سره دا وشورېدل. زه اوس ځان سره دا سوچ کوم چې د کومو خلکو ما سره دوره قربانۍ وکړې، خدای پاکه چیرې مې ورته پاتې مه راوالې. اشفاق خان ته ورغلی نو لنډه دا چې دا موږ مروتو کوم ماحول ده دغسې زه اسلم خان ته ورغلی وم، اختر منیر خان ته ورغلی وم، نعمت خان ته ورغلی وم، ټولو ته ورغلی وم، ټولو ته مې خواست کړی و چې یاره یو ورته اختر منیر خان ورور انور کمال خان ته موږ کاډې موږ قبیلې ووټ ورکړی و. یو ورته مې حق په جوړېده چې د ښېګړې ارګوډه کړې وې. ما چې کوم دا اسلم خان وراره جمیل خان ته ووټ ورکړی و، قبیلې مې ورکړی و، په واړ عمر یې ووټ نه ده راکړی. په دې تربرګېنت مې حق په جوړېده، په اختر منیر خان مې جوړېده، په ده مې جوړېده. دا خو بیا چوکېلم ده. او لنډه دا چې ووټ یې نه کړه یا مخالف شدل، خو ولې مخالف شدل خبره چېړل هغه نشته ده. اشفاق خان رڼا په واچوله. اشفاق خان ما سره په خپلو پټرولو شوري، په خپلې خرچې شوري او خپله پروګرامونه کوي. دغسې ملک معتبر خان نو د لکۍ هوا داسې ده چې دغسې سړی در چیک سي چې ووایي چې بی برید 21 مې به په کروڑ څوک نه واخلي، بیا به د زړه سلام کوي چې چلو دغې خاورې چې داسې غیرتمند ستا. زه دا مبارکي در کوم اشفاق خان چې کوم قوم چې مشر غیرتي سي
بیا قوم داسې پسې روان سي چې کله قوم خرچوي نه د اسکندر خېلو خاني دی مبارک سا په خدای قسم چې دې نه بعد د تا پښتو چې وویني دغه اسکندر خېل به دې تا نه علاوه بل ته به په عمر نه وګوري چې ویې لیدل چې خلک چې د خانۍ داویداران و او په پیسو خرڅ کړل دغسې د عزت خېلو خان ولا کیسه ده اخیرنی عمر یې و چیرې په کار به د قوم ته چیرې لږ کوټي چرشن نام ګټلی وی و عزت خېل مو عزیزان دي تربورونه مو دي په خفه کېږو هم خو د عزت خېلو قصور نه ده دا یې د جاني قصور ده عزیزانو الیکشن په حوالې سره به دوه مختصرې خبرې وکړم موږ نن اخیرنۍ ورځ ده مولوي صاحب بیانیه خو ما بیانه کړه ښه ډېره مې بیانه کړه مختصر الفاظو چې مې بیانه کړه چې د ده زوی دلته راتلک ډي خان نه دا اقربا پروری زمرې چې راځي د دې شریعت حوالې سره یا دین حوالې سره یو داسې دلیل نسته مولانا صاحب سره یو دلیل یوه خبره د دی وکړي د ولس ته د لکې ضلع ته غلی څو تاسو چې د ده زوی ولې دلته ده لکۍ چې علما فقها خطبا قاریان حفاظ شیخ الحدیث شیخ القرآن چې کمی وه او دا ټانګ چې هم دغه صورتحال ده یو هم دلیل نسته نو د عالم سړی چې کوم د عالم دعوه لري هغه لوري نه دغسې عمل چې کېږي او جواب یې نه در سره لکه څرنګه دغې کیسې جواب نه ورسره چې د دومره غټ غټ کورونه بنګلې محلونه اسلام آباد چې ډي خان چې دا غټ غټ ګاډي دا داسې د ښایستګانو غوندې عمر تېروو دا کاروبار خو د ستنه ده نو دا له کوم ځای راځي نو جواب یې ورکړ چې دا له غیب نه راځي دا غیبي امداد ده نو دغه هم ماته ښکارېږي چې غیبي اشاره به 12-13 سال ورسې چې دی ځوان و نو دی لګیا ده د محنت مشقت یې شروع کړی ده د پی ټي آی ضلعي صدر ده او پی ټي آی مضبوطولو چې په لکې ضلعي کې ډېر کلیدي کردار ادا کړی ده ما دا سیاست ډېر ښه شای ده دا خلکو واورو ډېر ګن شای ده چې د خپلې ځوانو فایده چا کېږي که نه د بل په لک روپۍ باندې سیاست چې ګوډ نه داسې خلک په دي چې کور چې به دې پیدا وي خو داسې در باندې ګوډ نه جوهر خان ما وکاته جوهر خان د تعلق سړی ده د اعتبار سړی ده د پښتو په ما باندې ګران ده ما دا دوره 12-13 سال مور سره تېر کړل په چیشي مو هم داسې اختلاف را نه راغی نو ما خوښ ده جوهر خان خپل جان دا خپل یو سیاسي وجود جوړ کړ په دغه لکې ضلعي چې لکې چې کوم ده که نه لای ملا ده لای خان ده خان دپاره خو سوکه ده زه خپله ویله سه چې موږ ته پلارونو نیکانو یو ځای جوړ و یو ګوندۍ وه یوه ډله وه جوهر خان مشران جو چې کوم دی وکیل صاحب دو خواجه محمد خان ډېر دروند سړی و موږ بیګو خیلو ته ډېر عمر ووټ را کړی و ډېر تعلق یې و خو چې نن د ابا شهید خیلو نام چیک ده ابا شهید خیل په چې چا ورګټ کړل بیا د ابا شهید خیل واوري چې دا د جوهر خان له وجې دي نن چې جوهر خان پڼي ګډ د ابا شهید خیلو تاسو ټول پڼي و چې ابا شهید خیل ځان ته عزت غواړي ځان ته مقام غواړي بیا به دغسې جوهر خان باندې درېږو دغسې به یې مضبوطوو چې دا ګردۍ لکۍ ضلعې ته پته ولګي چې ابا شهید خیل د خپل ورور زوی خپل جان برخه ګڼي چې نه درنه شناختي کارت چوک چیک کي نه د دا قوم اوټ چې کوم د دالې دالې شي چې جوهر خان خړیو خړي کس 18 چې مو پاس کړی وای دا ټولې حلقې به مزې پکولې یو تکړه سړی ده خدمتګار ده مخلص ده هر چا غم شادي ته درېږي دا دغه سړیتوب یې و چې نن دی د پی ټي آی امیدوار هم ده او یو مقبول ترین د دغې حلقې لیډر هم ده ورسره مقابله یې منور خان سره ده چې هغه په مختصر الفاظو چې زه دا ویلی سم چې رویه د فرعون ده چې که چیرې تاسو دو سره واسطه راغلي دا یقین ومنئ
منور خان ته ووټ ورکولو نشه داسې ده چې دا ووټ په ټپ چیر ده پاس په وخړه. دا ووټ ځای کول دي. دا تاسو ومنو. زه به تاسو ته یوه کیسه وکړم، عقل مو بیا نه واخلي. لکه زه د الیکشن د سیاستو نه دوره دلچسپي مې نسته پچې درې دا چې دا خپل بېګوښې په ما نه همیشه ناراض و چې نه درېږې نه درېږې. نو 2013 چې کله جمعیت چې وو نو ټکټ یې ده ته ورکړ. نو دو دا خیال و چې که دی به پیسې غواړي لا به یې چاغوي. نن مې مخالف ته مطلب دا د چیرې خو به یې ویلي و چې یاره دا دوانې مې ده ته ورکړې وې. نو دو ما ته رال نو داسې ورته کتل. دو دا خیال و چې که چیرې چې تقاضا به کوي. نو ما منور خان ته یو ټکی وکړ. دا ویډیو به ده ته رسي. ما ورته منور خانه چې که چیرې ما قوم ما خلک د مطمئن وساتل کارونه دې وکړل زه واړ عمر نه درېږه زه به همیشه ووټ درکوم. دا قسم باندې درته وایم. خو ته د دو خیال وساته. پته نسته دوره بېوقوف سړی ده. لا اور الیکشن نه بعد عید راغی. عید چې به چې څوک ما ول خلک عیدون بارکي ته ورتل بیا به ورته تا خو په ده مخ ووټ راده. یوه خښته نه یوه خښته یوه خښته ما ته ما قوم ته ما خلکو ته نه چېښله. یو قدر د ټکې د سیرسۍ کار یې نه وکړ. نو ته سوچ وکړه چې که دغه سړي صرف دوره کړي وی چې د خلکو د ولس خدمت یې کړی وی. نو مطلب دا ده چې ده به مزې کولې. دا زه د زړه خبره درته کوم. ما هغه تجربه وسله ما وی چې دا خو وکړه هغه خلک په تا ته ووټ درکوي چې کومو خلکو نه عقلي د ده 1500 کالو کارکردګي له ما له خولې ما ورو لاړ سو د حلقې چې وشورېدو. دا یې د کارکردګي ده. که سړک مو روغ ولیده که سکول مو روغ ولیده که امن مو روغ ولیده که چېرته مو روزګار ولیده که چېرته مو خوښي ولیدله. هېڅ شی نه دي کړي. 15 کاله یې تباه کړو. اوس وایي یو ټک بیا راکړو چې زه خدمت وکړم. دا کم عقل به دا مني چې ته د خدمت ته که خدمت تا چې د خدمت کولو هغه همت نسته هغه جذبه نسته. ته خو ووټ واخلې دروازه بند کې اجان ګوټ کې چې وایي زه بیمار شم. دا ملا غوندې دغه هم رنګ نمبر ده. نه پوهېږم چې د ده ولو پیسو چې احمد خیل دی پیران دې چې شک نسته. احمد خیل دی پیران خوابه شهید خیل هم موږه پیرخانه ده. زه د ده پیسو ته حیران چې د ده پیسې خولې څرنګه شخې کي. همیشه چې کوم ده په پیسو یې جان ایم پی یې کړی ده. نه ولس ده ورسره نه پاپولر ده نه چا خوښ ده. کار کوي بیا هم چلو درې وار ته دی ایم پی یې جوړېدل عجوبه ده. سوچ وکړو مروتو دا چکه ولګیا یو. هلې جوهر خان ته وګوره هلې ده ته وګورو. یو ورته خو یوه نیټه یو ټرن خو ورکوي چې درته ثابته کوي چې لیډر څرنګه یي یا خدمت څرنګه کېږي. اخیرنۍ خبره دا کوم چې غزني خیلو خانانو کیسه لږ غوندې اشفاق خان ټاچ کړه. موږ باندې ملا غزني خیلو خانانو دغو حکومت کړی ده. که تاسو وګورو 93 چې ملا ایمینیس 97 چې انور صاحب الله سه 1 چې تجوړي ملا سه 8 چې همایون خان سه 13 چې بدرمان سه 18 چې انور مولوي صاحب سه. دا یې تا مختصر تاریخ ته. بل چاته موقع دغه دوه قوتونو نه کړه. ما ته پرون چا ویله چې بای ملا خو وایي چې ما خو 18 چې دا ګډ وجنې ګټلې مې ما ملا زبې چې تکبر اسې نه هم ده چې راته دا شدا پیغور یې وکړ. پیغور باندې موږ دا ګډ کمپین د په پیغور تیر کړ. ولې خبره موږ خو به بیان راک خولې چې هغه پدرمان عزت مو کوله مولانا مو به ورسره ویله صاحب مو به ورسره ویله هم دو خپله وړاو کړل. انور مو چې کوم بیان ورکړه هغه تاسو اورېدلی ده. تبلیغ والو منې کړی لهذا په دو بیا نه رغېږم. عزیزانو ملا رنګ نمبر ده. چټي رنګ نمبر ده. دا هغه سړی ده چې تا نه دین په ناموټ اخیستی. دین سره دور هم
تعلق نشته نه د پارټۍ او د دین سوای د دې چې مدرسې نه ملاتوب سنت اخیسته ده بل هیڅ خوبي نشته چې د لمانه لالتانه ش مسلمان ده نو دا هغه سړی ده چې دا 93 چې ووټ درنه واخیسته کته نه پته کړي چې بېنظیره ته 25 ورګډېږي کوم اسلام خدمت تا ول ووټ دین ول ووټ جنت ول ووټ ورګډ ک بېنظیره ته ا بېنظیره چې کوم دغه چې د کوم اسلام خدمت وکړ بیا 97 چې نواز شریف ته په گنجي سر ورچې شو واورو ا بیا 2001 نه بعد مشرف سره ګټ ا بیا اړ چې زرداری غونډه غله سره چې کوم دا دواړه چې ګدل ټوپونه والل چې خدای حکومت مینده کو وزیران څه پچی بیا تیر چې مولانا مریم نواز ته ورګټ دغه د شریعت او د دین وال ووټ ته هر بار تا نه په اسلام نامه اخیسته ده دغه غلو ته وریځي لوټ کړی ده جان عرب پتی نه کر پتی ک ادا کر حرکتونه کرتوتونه هم کوي او بیا موږ په خاورې باندې راځي چې مروت هم بې غیرته دي خټک هم بې غیرته دي وزیر هم بې غیرته دي بلوچي هم بې غیرته دي بیا ورور بل راځي بیا شهیدانو پیغورونه هم راکوي ډېر ناګه مولیان یو داسې مې سړ کړي یو ډول درته راغم راجو یو پیغور خو بل وکړو چې سم دړدنګ در سره چیړ ده ناګه سړي ته اب متکبر سړی ته اب بے حیا سړی ته با په هغه زبان چې جواب ورکوي په هغه زبان چې جواب ورکوي چې کوم سړی حیا نه پیژني ورسره بے حیا کېږي با راجا تازه خیالو چې ته به غزني خیلو غوندې خلک وډار کې چې غریبان وایي چې ملاګان دي خو داسې نه چې پتوې غم مه کوه 14 کاله جج پاته یم شریعت مې ویلی ده قضا مې ویلې ده فتاوې مې ویلې دي ته پتوه خورو باسه چې په پتوو دې لر که اورې 8 فروری ته ووټ ته اول وار ژوند چې درېدلی اول وار خان درولی کم کردار مې پی ټي آی پر ادا کړی ده تاسو ټولو مخکې ده او د کردار باندې زه فخر کوم ما یقین ده چې د ما د ضلع هر قوم او د صوبې هر پښتون فخر پکوي الحمدلله دا مې کردار ده زه به خپلې خولې نه درته شم خو په پښتو باندې او په مینه باندې او په اعتماد دغه ته به چیرې ټیس نه ورسوم کوم دی د خدمت یو 5 کاله موقع راکړي چې د کمې زیاتوبۍ او استحصال سره ده یقین درته درکوم چې انشاءالله د 100 کالو بعد به هم د تا نسل به یاد ساتي چې چېرته یو ورته مو فیصله درسته کړې وه 15 کاله مو په ملا په غزني خیل تېر کړل یو ورته پی ټي آی ته ورکو عمران خان پی ټي آی ډېره مهرباني